اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ملګری تاسو کوي پرون د وکلاو الیکشن او د الیکشن سباره کې عام خلکو ته د علم نشته چې د وکلاو د الیکشن څه طریقه کارو او دا کم چې په دې سوشل میډیا باندې چلیږي چې په یو ضلع کې د پارټي ممبرز منتخب شو په بل ضلع کې د بلې پارټي نو بنیادی طور دا اصل خبره ده چې دا بار کونسل الیکشن دی. بار کونسل اصل کې ریګولیټری یو اداره ده د وکلاو چې هغه د وکلاو د فلاح او بهبود لپاره د وکلاو د پریکټس د ریګولیټ کولو لپاره او په دې ملک کې د رول اف د لا لپاره یو کلیکټیو وزډم سره کار کوي. تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا بار کونسل، پنجاب بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل او دغه شان بلوچستان بار کونسل، سند بار کونسل، یعنی په پوره ملک کې په یو ورځ باندې دا د بار کونسل انتخاباتو او دا الیکشن چا وګټو او څومره ووټس واغستو څومره ممبرز وشو دا په خپل ځای باندې یو بله خبره، خو د ټولو نه اهم خبره دا چې دا الیکشن واحد الیکشن دی چې په اخر کې دا هم وکیل ګټي او وکلاو ګټه ده. په خیبر پختونخوا بار کونسل زمونږ 28 ممبران په دې کې منتخب شو، اگر چې د الیکشن طریقه کار د ملکن ډیویژن، د پېښور ډیویژن، دغه شان زمونږ د ابټاباد مانسهره هزاره ډیویژن او دغه شان د کوهاټ ډیویژن زمونږ جنوبي اضلاع د دې خپل ممبرانو تعداد دی په هغه حساب باندې د دې ممبران منتخب شو. زمونږ په ملکن ډیویژن کې زمونږ 15 د بار کونسل ممبران منتخب شو چې په هغې کې د سوات سیټ لپاره زمونږ عنایت الله خان رور په 9 ووټونو سره د مجاهد فاروق صاحب نه په 9 ووټونو په لیډ باندې هغه سیټ وګټو. دغه شان زمونږ د بونیر چې کوم بونیر ملکن درګی او دا بټخیله دا ایریا کومه هغې حلقه ده، دا الیکشن زمونږ د اسلامیک لائر موومنټ د پاکستان پیپل پارټی او د جمعیت علما اسلام مشترکه امیدوار سید حکیم د وګټو، هغې تعلق درګی سره دی. دغه شان زمونږ فواد خان د دې الاینس بل ملګری چې د هغه تعلق د جی یو آی سره دی، هغه د شانګلې نه و او د شانګلا سیټ د هغه وګټو. دا شان دې سره د چترال نه د جماعت اسلامي او هغه سره د الاینس چې کوم ملګري وو د هغې کینډیډیټ اکرام حسین خان د الیکشن وګټو. په باجوړ کې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ شاه فیصل افریدي د الیکشن وګټو. نو مجموعي طور 15 ممبران په دې بار کونسل الیکشن کې د ملکن ډیویژن نه منتخب شو. دغه شان په سوابۍ کې سید مبشر شاه او په مردان کې د جماعت اسلامي جناب اسپندیار صاحب ته منتخب شو ایز ا ممبر بار کونسل. دا شان په پېښور کې په څومره سیټونو غالبا 6 سیټه په هغې باندې 4 سیټونو کې زما په خیال ANP ممبران راغلي دي او بقایا 2 PTI او یو ANP. دا شان دا الیکشن مجموعي طور 28 د بار کونسل ممبران منتخب شو. د دې نه بعد به د بار کونسل خپل باډي جوړي، چیرمن ایگزیکټیو او د هغې نه پس به انشاءالله زموږ دا امید دی چې په دې ملک کې او په دې وطن کې د رول اف لا لپاره د پارټیز افیلیشن نه بالاتر ایز ا پروفیشنل چونکې د عوامو سترګې دی تري، لہذا د ټولو اول خو زه دې څومره کینډیډیټ چې دي ټولو ته مبارکباد ورکوم او بیا زه دا تمه لرم، ایله لرم چې د عوامو سترګې، د دې قوم سترګې، دا وکلاو تري د دې بار کونسل الیکشن چې دا کوم وشو، امید لرم چې دا راروانه باډي به د رول اف لا لپاره، د قانون د بالادستۍ لپاره او د مظلومه طبقې د حقوقو د تحفظ لپاره به خپل جدوجهد جاري ساتي او انشاءالله په دې ملک کې به خیر د دې نه خورېږي. ډېره مننه.